خیره کې وکه خیر ده که ژاړو کوې که فریاد کوې چې سیا کوې دا زه نن ته راغلی یم او دا چې دا زه راغلی یم دغه انشاءالله چې ځان سره مې ټول بانه تر اوسه ده او په دا شوې داسې حال کې اوي چې اوي انشاءالله تو فریاد وروي خیره کې ته مې داسې سینه مې ورته ووله او ډېره غوره مې ورته ووله چې دا خالي زه نه یم راغله دا مې ټول بانه راوسته ده ایس وی پته لګی شي چې په توسې باندې د ایمو سترګې سم را در باندې ګرونې دي چې د ایمو سترګې لحاظ سوتیږي نه ایمو مطلب ده چې ایس د سترګې ټیټوله او د سترګې چګوله مې دا یې توسې پلوس شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنې راغلی نن نیراړې باغونو ته او دا زوی چې د یو بچی ده د خپلې میر غیشې پرېت ته رحیم الله یې نوم ده او د پرتی چې کوم سبب یې ده هغه د بیماري دی او بیماري یې داسې چې د دې د خولې چې څلور میاشتې شلې چې دای بیمار شوه ده او په دا نه پهله ټیک ټاک و او یوه ورځ یې لیبې کولې په لیبې شه چې کوم دای کښېنسته او د هغې نه بعد به بیا چک شوه نه ده او ایس په داسې حالت کې ده چې دای د نوستي نه وتله ده دغسې پرېت وي او په ډاکټرونه یې ګرځوله ده ډاکټرونه راپورټونه دي ځینې ایکسرې دي ډېر تفصیلي راپورټونه دي ډاکټرونه وایي چې د ده دماغ رژېږي ایس تفصیل وی دی نه پته کوي چې دغه منې څه داسې وجه وشله چې ښه ایس وویه ملګریه نوم دې څه شی حکیم الله ښه ایس مو ته دا وویه چې دا څرنګې وشل دا بس داسې وشول چې موږ خو لکه د بټي مدیره کوي د مره واسي هغه میاشتانه به چټي دی نه دلې به مې به کوله شره دوه واسي چټي نه کښنست موږ په لګیا یا دی نه دا وایي مې په وکړله چې کوم واس مې کوم یو مې واغه موږ دی نه خپل ځون نشم نه په وکړله وېس مې نه نو واشته دا نه مې غشته خلک ته چې پېښور ته یې سي ډاکټرونو ته چې پېښور ته یې سي اسلام آباد ته یې سي او موږ خو نه سو واسطه پښتانه د غانډي ولونه د کلیواله یا د بازارواله یا تیر د بارملکول می سو پرشلله دغه تمداري کوښتا چې مستر چې سه امداد وی دی در سره وکړو حالات رضا دې پورا شامو دای و پته مې کوله چې دای چې په د لیبه سیکشن است معنی څه شي سره سار لاګیو نسکر شو دا خوش شو دا داسې څه وجه خو وی کنه کسو وجه نشته سو وجه یا چټي نوستا چټي هغه د ډاکټر نام پته وکړه چې دا معنی د سو وجه وي دغه یو پروغلی دی چې دغه سار نقصان دې مر کړه دا یو ویل چې دا سو وجه اندو وی چې دا کله دا صحیح شا چې خپل وی چې خدای وندي مسله د ابشر وتلږي مو تل چې باس رهغه مو تل چې ډاکټر صاحب پس معنی سب پارخ یو کو دوه چې پارخ کو هوره را شراوي وي اسلام آباد پېښور ته وړه داینه به پاسته دای پارو پرېږي امیر دمر واشتانه د کجې پټي مزیرا د میږي کرتا ډیډا وکړه پر وصول کو غوړی وکړه کاته ته یو کو امیر کو نه راسو واشتانه او کاته می سو پرې د کلیواله د بازار واله د وطن دورې چې سي اگر سره وکړه اینه خدای دا دې ته اجر پور کو او چې څه ته فکر وکړای نه امين امين شا خیره کا سوی خیره کې تو ژغه کنه بچای خو په داسې عمر شچوي دا خو د لیبه عمر یې وی کنه او د لیبه ول بچای چې په غیش در پرېت وی او په داسې حالات شه در پرېت وی ای دای خو خوند یا به سرنګ درلای رکه وکه خیر دا که ژاړو کوې که فریاد کوې چې سیا کوې دا زه نن ته راغلی یم او دا چې دا زه راغلی یم دغه انشاءالله چې ځان سره مې ټول بانه تر اوسه ده او په دا شوې داسې حال کې اوي چې اوي انشاءالله تو فریاد وروي مې د بټي مزدیره کوي چې تاسې مسوات رسېږي همدا تر سره کوی شیر سره او دغه چې مشته د ځای پر لکې دای شا بټي مزدیره شه
چې دو اشه خو یقینا به دمره پیسې خو نشته ده چې دا یې د بچي علاج یا په وو ته څه محسوسوې ته د خپلای که پردي یې چیرې ناروغ نازل هونه نرغدي لکه پردي یې د نه به تو چې کوم مقصد مې دا ده چې بس الله دا شدر سره وکړو دغه زندگی چې مطلب دا په زندگی شه قسمه حالات په سړی رسی او بیا ښځه بندې چې داسې حالات راشي به زه خو کم از کم سړی یا د داد لایق وي خو ښځه بیا ډبل دی شاباشي لایق کوي چې هغه ته شاباشي ورکړي چې هغه مطلب د په ښځه خو یو دغه زیات اول تیر شي چې د میر پلور نرګوش شي وي خویندې وړینې نرګوش شي وي د سړي سره ټیم تیرایي بیا د حالات پروا نه کوي چې څه قسم حالات یا وي بیا په پوسه داسې بچای چې تختت ته پرېت وي او خالي خوندې دا یې دمره خوښ وړ که دا ډډ ډډ بغونې دي او بس هغه خندو یې داسې خندو دو چې زړه دې وباسي شاید ته مو ته دا ووایه چې تو روزانه داسې مرادو که جیمه داسې مرادو امیر داسې حساب ده چې جیمه حساب مې چې مزدیرا وي خو بارومینه نه یې هغوی په داسې چې 3,000 روشي 3.5 روشي 2.5 روشي جیمه په دا پیسې مې سره روشي به چې دا روشي به دا داسې چې نه دا کله دیړې نه کله څای نه ریټینا ډېر ګورون شل به داسې خبرو ده چې سو کې ځکه بیمار ته پرې پیو کېرته راشه به چې کوم پټی رستړه پانا زیات دا وځي ښه په خا پاشه ځکه چې دغه سر ته پرې تا او مې خو یې سو واه نه رانشته ده خیره کې کدا سه کیسه ده په زړه شي بګوره زه خو بیا تارو شو خو په زړه شرمون ما دباو کوه دا سه نه چې به ځل کله لوډ شو به ته وی چې هغه دا خو مې چې دا خبره او تا کړی و ټیک شو کنه چې دا مو ته ویل کنه چې دا خلیز نه دا مې ټول بانت تر اوسه ده ټیک شو او ټول بانا وې د ور ویا چې څه دې په زړه شي او څه ته ویل غوړې ویا نه نازود ویا خالي تا پزر شي چې د غزي علاج مې ورکوش نه مې تشنه پزر شي د غزي علاج مې ورکوش چې زه یې علاج وشي اچھا مو ته دا ویا ملګریا چې تو ته داسې اندازه شته چې سره سمره پیسې په لاګې دي او بیا سمره په لاګېږي مانه داسې اندازه دو کنه چې میشته په داسالرې میاشته شه مې رس سالویر دراسه ریپیم پولا غولې ځکه چې خپل ډاکټرونه قسم بیماری شاله کله بدالر ته شاله ایرغه بیماری پته نه وای د ایکس رې مې نو کې د ایرغه بیماری تر جوات اشله از داسې دو چې میش داسې میش څنګه یو بل غوون داینه هغه دغه بیماری وا پابند خډېر ریپی لاګي ځکه چې مالداري یادي مالداري دیغه خو لګړې ریپی پولا غولې او میرا دا یې ځاینه دمر چر سره وشي چې د غزي علاج مې خلی پوجي میر لکه زونه د پرانو وړي ځوندې پر الحمدلله چې سمرا خدای وی په دغه باټي شه د ما سره روکای چې صحت وی بیا لوشه سک نمړې دې لوشه او چې د غزي د پر مې دمر غیر سره وشي چې میشتاینه دار ټیک شي وینه لکه ډیر شکریا د غونډه می سو پر ادا کاو د کلیوالا چې سمرا وطن دا کنه سمرا دا ویډیو ګوري مو د ټوله د شکریا ادا کړی دو صحیح قدرمنه تو سے اور ود ادیه چې کی مجبوری دو او د دغ بچی چې کی ما کمزری یا کی ما بیماری دو تو سے او خور ودلا دا پروګرام مې اور ود خو چې ز دغه ته روغلنه نه دا د غرمه ټیم ده او اس خو داسې دي چې ورځې بدلې دي ټوله ورځ افیس شاچ تیرا کې او بیا د غرمه ټیم می سړی ډیر سره ډیلا وي نو مو بندې شغ خیب یار بندې غالب ټول وجود ما سره ډیلا کېده خو دغه بچی چې مو ته روح خندل از ایرزي چې سره کښېنستلو د داسې روی خندل او سره د میریا په شاړو شلا غمونه خیب یا ورځو همونه خپل ځون ویرک او بس سړی ته به نه راته شي خو خپل الودینت ته مخ شي چې الله د هر مسلمان داسې وخت سات نه وسوتی او الله د دې تصبر ورکو الله د پسوکا کو الله د اسباب جوړ کو مش بس داو کوي شي داو وکي او یو سوال وکي
لکه څرنګه چې مو دغه خیره کې ته مې داسې سینه مې ورته ووهله او ډېره غوره مې ورته ووهله چې دا خالي زه نه یم راغله دا مې ټول بانه راوسته ده. ایس وی پته لګی شي چې په توسې باندې د ایمو سترګې سم را در باندې ګرونې دي چې د ایمو سترګې لحاظ سوتیې که نه. ایمو مطلب ده چې ایس د سترګې ټیټوله او د سترګې چګوله مې دا یې توسې پلوس شو چې بیا دې پوره زه دلې وترسه یا دې یې رغوڼو ځون پله چې ښه په چږې سترګې ورسره میلاو شو خو هغه ایس د توسې پلوس چې دي زه یې دغه ته انتظار کوم زه یې دغه ګوره چې زه په د باندې خلک هم د سیم را ګرونی او سیم نه په ګرون. اول نمبر وښایه خپل 0334 83 23 201. صحیح شو 0334 83 23 201 نمبر یې ده او د سره ډایرکټ رابطه وکړي زر نه زر په دا چې زه چې ویر کوم 2-5 ورځې وې کېدای شي لیټ شي اول رابطه یې د سره کوي زر نه زر رابطه ورسره وکړي چې د بچي صحت واپس راشي. تاسو ډېره مهرباني اوسئ.